السلام علیکم نوی ویډیو سره تاسو غلکلی وایو امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ په چارسده پړانګو کې ډېره زیاته دردناکه واقعه رامخته شوې وه چې مریم د څلورو کالو ماشومه خپل پلار ډېره زیاته په بېدلۍ سره قتل کړې وه چې بیا د هغې قاتل ګرفتار شوی و. دوستانو مور یې په سرو سترګو باندې جاري، مور یې فریاد کوي. څه فریاد کوي؟ د مور فریاد یې له تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې مریم ماشومې د مور فریاد نه ځان خبر کوي. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. تر نشان خامخا وکړئ. زموږ هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. دوستانو ډېره زیاته دردناکه واقعه رامخته شوې وه. ډېر زیات ظلم شوی په چارسده پړانګو حدودو کې. مریم چې څلور کاله عمر یې درلود ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړې شوې وه چې د هغې قاتل بیا خپل پلار ووتو. قاتل یې ګرفتار شوی دی. قاتل یې د قتل ټول حقیقت راښکاره کړی دی. قاتل سره یې د قتل هغه اله هم نیولې شوې ده، په کومه اله باندې چې قاتل مریم ماشومه ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړې ده. د اختر دویمه ورځ خلکه الله تعالی ته وینې تویوي. الله تعالی ته په هغه ورځ باندې وینې ډېرې زیاتې خوښې وي. خو دوستانو دا ظالم د خپلې لورې وینې تویوي، په خپلې لور باندې مړۍ باندې تیاره راکاږي، خپله لور حلالوي او ډېره زیاته په بېدردۍ سره یې قتل کوي. مور یې په سرو سترګو باندې جاري وایي زما لور سره یې ډېر زیات ظلم کړی دی، زما لور یې ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړې ده. مریم ماشومه ډېره زیاته په بد حال باندې قتل کړې شوې ده، خو اوسه پورې د مریم ماشومې قاتل داسې سزا نه ده میلاو شوې. مور یې وایي زه د حکومت نه دا ګزارش کوم چې د مریم ماشومې قاتل ته د ښه بدترینه سزا میلاو شي، ښه بل پوره سزا میلاو شي، ځکه چې د مریم ماشومې پلار مریم سره ډېر زیات ظلم کړی دی، ډېره زیاته په بېدردۍ سره یې قتل کړې ده. اوس مونږ مخکې ګورو چې د مریم ماشومې قاتل ته څه سزا میلاویږي. عدالت ته پیش شوی دی، عدالت کې ورته ټول حقیقت راښکاره کړی. عدالت کې ورته ویلي دي چې او مریم ماشومه ما په خپلو لاسو باندې ووژلې ده. اوس ګورو چې عدالت د دې واقعې نه بعد د مریم ماشومې قاتل ته څه سزا ورکوي. الله دې وکړي چې مریم ماشومې قاتل ته ښه بدترینه سزا ورکړي. دغه رنګې نورو ښایسته معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. تر انشاءالله خامخا وکړئ. زموږ هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.